کتونکو دا مهال د چارسدې د ولس د مفادو په حق کې یو ډیره لوی اے پی سی یو مهم تقریب وشو چې هغې کې د هرې ډلې نمایندګي موجوده وه. ډپټي کمشنر چارسده اسمت الله وزیر صاحب ټولې خبرې واورېدلې او یقینا که چېرې دغه شانتې اجلاسونه شروع شو نو زموږ د چارسدې د وابډې صحت تعلیم یا نورې چې کومې مسلې دي نه هغه حل کیدی شي. خو په دغه کې څه خبرې تېرې شوې نو دا خبرې به د دغه مشرانو سره کوو. خو دا اجلاس په هره میاشت چې کوم دی نو منعقد کیږي. نو راځئ زموږ سره اوسئ. شکیل خان کله اکسین سره ملاقات کیږي کله ایس ډي او سره ملاقات کیږي خو بیا ملاقه په تیاره کې وي نو صرف تصویرونو د خده پورې وي که نه دی پرې بس عملي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني. بدقسمتۍ نه چارسدې کې ډیر مسایل دي او نن سبا کومه مسله چې ډیره زیاته ده ډیره سخته ګرمي ده جون په ختمېدو دی جولای او اګست را روان دی او ډیره زیاته ګرمي ده او هغې سره د بدقسمتۍ نه ډیر زیات لوډ شیډینګ دی یا ورسره ټریپینګ وي. نو په دغه سلسله کې زه ستاسو په وساطت د دې ټولو پارټو ډیر عزتمند مشرانو له اول شکریه ادا کوم د ډي سي صاحب ډیره شکریه ادا کوم چې دوی زمونږ په دعوت باندې د ټولو پارټو عزتمند مشران راغلل او دلته زمونږ میټینګ وشو. زمونږ ښه تفصیلي خبرې وشوې تقریبا د هرې پارټۍ عزتمند مشر اکسین نه سوالونه وکړل بیا په لا اینډ آرډر باندې خبرې وشوې. هغه وخت کې چونکې ډي پي او صاحب خو نو هغه ویل زما ډي ای جي سره میټینګ دی او بیا دلته د اسپتال کې چې کم مسایل دي زمونږ د ډي ایچ کیو 400 د اسپتال هغې باندې ډسکشن وشو. هغې کې خو تاسو هم وی نو بالکل مونږ وایو چې دا میټینګ مونږ صرف تصویرونو پورې محدود نه کو. اکسیم سره مونږ ډېرې سختې خبرې وکړې په ښه طریقه مو شوې سختۍ هم پکې راغې نرمۍ هم پکې راغې او ډي سي صاحب په مشرۍ کې ډي سي صاحب هم مونږ سره ښه پوره تعاون اعلان هم وکړو او مونږ د امید دی که خیري چې مونږ چونکې د بدقسمتۍ نه دا به مونږ وایو چې بدقسمتي ده چې دومره لوډ شیډینګ دی چې اوس ورته ټول خلک ذهني طور باندې څه حده پورې تیار هم دي نو موږ هم ورته د ټولو مشرانو دا ډیمانډ وکړو چې یاره موږ در سره د 12-14 ګنټې لوډ شیډینګ منو خو کم از کم په موږ لږ رحم وکړئ دا څه حل دی چې دا لوډ شیډینګ دا مسله تاسو خامخا حل کړئ. نو ډي سي صاحب پکې دلته لیټر هم وکړو او په سختۍ باندې ځکه چې مخکې ما شهزاد الدین صاحب او دوی راغلو یو لیټر مخکې هم شو خو په هغې باندې د بدقسمتۍ نه څه عمل نه شوی نو دا ځل خو مونږ انشاءالله دا یقین دی چې دا میټینګ چې کوم زمونږ وشو او خبرو کې خبره رایادې شي دې دپاره یو کمیټي جوړه شو د هرې پارټۍ نه زمونږ یو عزتمند مشر پکې هر خپل مشر نامزد کو او هغه به که خیري سبا خپل میټینګ کوي او مونږ به انشاءالله دا کوشش به کوو د ټولو پارټو دې وخت کې به زمونږ ټیک ته سیاسي اختلافات هم وي سیاسي سوچ به هم بدل وي خو نه په دې د چارسدې د مسایلو حل کېدو کې او څنګه چې دا لوډ شیډینګ دی لا اینډ آرډر دی نور داسې کم دلته مسایل دي په دې کې ټولې پارټۍ یو دي او کوشش کوي چې د چارسدې مسایل حل شي نو که خیري ګورو لا سل په سله خو پور امید نو خو ډي سي صاحب به موږ له ډېره شورټي راکړه دلته څه ملګرو خپل طرف نه مونږ ټولې ورته سینې وډبولو چې زمونږ څه لایق خدمت وي مثال په سینټ کې आवाज اوچتېدل وي هغه به مونږ ایمل خان ته ریکویسټ وکړو داسې زمونږ د مسلم لیګ ورونو وویل چې مونږ امیر مقام صاحب سره خبرې وکړو دلته زمونږ د پی ټي آی رونه وو دوی ویل چې مونږ به خپل زمیوارو خلکو سره وکړو زمونږ د جماعت اسلامي رونه دي زمونږ د شیرپاو خان د پارټۍ ملګري دي د ټولو ښه پوره د عزم سره په میټینګ کې شرکت وکړو چې که خیري دا مسایل به حل کوو نو امید خو هم دی لا خو سل په سله درله خوشخبري نشو درکولی خو انشاءالله چې دا څه نشو کولی خو کم از کم چې دا لوډ شیډینګ مونږ 12 ګنټو له راولو دغه شانتې د اکسین صاحب د طرف نه څه ګیلې وې یا دغه هم څه تحفظات و چې دلته لاسز زیات دي ما ته هلته څه دغه د وس وویل چې څه ډېر زما په وس کې نه دي ځکه چې بر افسران ما نه غواړي چې 400 کې دومره لاسز دي کونډه ده
دا چل دی لوټ په یو فیډر زیات دی په بل فیډر کم دی. نو ټولو پاټو مشرانو په دې خبرې مر سره اتفاق وکړو چې وروره ته مونږ له بجلي ټیک کا ټریپینګ ختم کا دغه کې زمونږ هېڅ کار نشته نه به مونږ دغه کې سفارش کوو چې په کم فیډر باندې څومره لوټ پکار دی څومره کلي پې اچي خو چې ټولو ته یو شانتې بجلي او ټریپینګ نی. بله خبره دا پکې وشوه چې کونډې مونږ ورته چې بالکل مونږ د ټولو ملګرو ورته دا وویل چې د کونډو چې چا مچولي د هغې مونږ مخالفت نه کوو، خو دا نه ده چې صرف د غریب کونډې لر شي او د باسرو خلکو هماغه شانتې کونډې چولي هغوی ته څوک څه نه وي. نو مونږ په دې ټولو خبرو ورته وویل چې کراس د بورډ دی بیا چې تاسو د کونډو خلاف اپریشن کوئ نو هغې کې هم سرکاري بنګلې چي سرکاري دفتري چي چې هر څومره څوک باسر وي سیول کسان وي چې هغوی کونډې اچولي چې د هغوی نه هم بیا لر شي او د هغې نه پس بیا د غریبانانو نه کونډې لر شي، ځکه چې هغوی وایي چې ټریپینګ څو پورې چې زمونږ دا کونډې نی لر شوې نو مونږ له داسې مستقل حل نشته. نو مونږ ټولو سیاسي پارټو مشرانو ورسره ښه پوره ورته د سپورټ اعلان وکړو، ورته مو ویل چې تا سره به مونږ په دې سلسله کې ټول به سره مرسته کوو. بل د لاین آرډر مسله وه، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بدقسمتۍ نه په ضلع چارسده کې د دې میاشت نیم نه خیر داسې خوار وخت خو د میاشت نیم نه ډېر بد حل دی، د امن امان حالت ډېر خراب دی، روزانه بنیاد باندې مړ هم کیږي، سنیچنګ هم کیږي، ګاډ هم پټیږي، موبایل هم سنیچ کیږي، هر قسمه حالات خراب دي چې ساغه لاین آرډر او ډیفینیشن کې راځي هر څه خراب دي. دلته بل پکې دا خبره وشوه چې آیس ډېر زیات شوي دي، زمونږ را روان کول زمونږ ځوان کول د بدقسمتۍ نه په آیسو په دې نشه کې داسې مبتلا دی. نو د دغې د مخنیوي دپاره مونږ ډي سی صاحب په وساطت هغه وخت کې خو ډي پي او صاحب نو مونږ ورته ویل چې د دې خلاف سخت اکشن پکار دی. تاسو ته ټول ریپورټ پته شته چې څوک آیس خرڅوي، څوک د دې کاروبار کوي او دا مرته ویل چې صرف تاسو هغه خلک مه نیسئ چې څوک سکلو والی، څوک چې هغه جوړولو والی یا خرڅولو والی یا هغه کروڑونو اربونو ډیلران وي هغه خلکو ته تاسو لاس واچوئ. او دام دغه دی چې د بدقسمتۍ نه مختلف تاڼو کې چې کم ایس ایچ اوګان صاحبان ځي غم په پیسو ځي، پولیس ډپارټمنټ کې دې وخت کې ډېر اهم ټول سوال دا کوي چې ډېر ټول ارسه تقریبا په پیسو باندې روان دي او ایڈمنسټریشن د پولیس ډېر کمزورې دی. نو په دغه سلسله کې خبرې وشوې او انشاءالله ګورو چې داسې زموږ د سیاسي پارټو دغه شانتې جذبی او دغه شانتې یووالي مظاهره وشي نو انشاءالله ډېره امید دی چې کافي حده پورې به که خیري امپرومنټ راشي. ظفر خان تاسو نه پوښتنه کوم، پاکستان تحریک انصاف سره تعلق دی او تاسو ته په هسپتال کې مسله راغلې وه، پرون نور الوقاف راغی بیا مسله راغله، نو دا خو تاسو په خپلو سترګو لیدل، خو موږ د دیارلسو کالو نه چغې وکړو چې دا صوبایي حکومت ته د هسپتال ته توجه وکړي. څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیا خو تاسو شکریه ادا کوو، ډي صاحب شکریه ادا کوو، کوم د سیاسي مشران چې زموږ راغلي دي دوی شکریه ادا کوو چې دا په یو پلیټفارم باندې کېناستل او ټولې څونه چارسدۍ مسلې چې وي هغه دلته کې ډسکس شوې. ما ورته خپله خبره وکړه چې کله زموږ یو واقعه شوې د اختر کې نو په هغې کې هم د بدمزګۍ دغه شوی نو هغه د دوی د وجې نه شوی چې په هسپتال کې هغه ما چې کوم ما سره په موقع ملګري کوم خلک راغلي وو ګواه دي چې په هسپتال کې ډاکټر نو چې پټۍ یې کړې وه یا کتلي وو چې یاره په دې څه دي کوم ځای ته لیږل غواړي یا دلته نو دغې وجې نه دا په هسپتال کې کابل څه چل شوي زما په خیال زه هغې نه پوره خبر نه یم، خو د دغې وجې نه به شوي چې هسپتال کې چې لاړ شي ایمرجنسي ته نو ډاکټر ني کمپاوډر ني، نو چې یو سړي سره داسې واقعه شوي او هغه هسپتال ته راشي او هغه د علاج څوک ني نو به هغه وخت کې سره څه به کوي. بله مین چې موږ نن کوم راغونډ شو لومبی دغه چې وایي جنډه هغه د بجلۍ وه چې دې وخت کې د ټولې چارسدې عوامو سره هغه یو زیاتې روان دی. د دې وابډې خپل یو قانون دی چې د چا په دغه باندې څونه لاسې ځي نو هغه هلته به لوډ شیډینګ وي. نو هغه دی اوس خو د ملګرو چې کوم د پارټۍ مشران وو هغوی راغلي دلته کې یو ډیل کړو د ډي صاحب پړوان د اکسین سره چې 12 غنټې به نو دغه یو ډېر ښه دغه و چې 12 غنټې به لوډ شیډینګ وي په هر فیډر باندې، خو هغه 12 غنټې اوس چې زما په خیال دي ته هم پتې هر چا ته د خپل کور پتې یا خپل فیډر ورته پتې، ما ته خو د خپل فیډر دومره پته را د نورو نه خبر شوم چې یاره 12 غنټې کې کوم دې موږ له 1 غنټه بجلي راکوي
نو په یو ګنټه کې زما په خیال 10 پیرې 12 پیرې بجلی بندیږي او 2 منټو راځي